کا مشہور ہے۔ اور آج جو ہماری دوسری جائی کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، 14 سے 16 مہینے تک انہوں نے پورے پاکستان پہ حکومت کی اور 8 مہینے خیبر پختونخوا میں انہوں نے حکومت کی۔ ان کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح 8 مہینوں میں انہوں نے خیبر پختونخوا کو لوٹا اور 14 سے لے کے 16 مہینوں میں پورے پاکستان کو لوٹا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ جو آج مہنگائی میں ہم سب لوگ جکڑے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کوئی پلاننگ تھی، نہ ان کے پاس کوئی ویژن تھا۔ یہ سارے آئے تھے اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے جو کرپشن انہوں نے کیا ان کو معاف کروانے کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ اور پھر یہاں پر جو خیبر پختونخوا میں جس میں جے یو آئی، پیپلز پارٹی، اے این پی، یہ سارے اس میں شامل رہے، جس طرح انہوں نے لوٹ مار بچائی آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ اس میں کیا بات کروں گا۔ باقی ہمارا اپنا ویژن ہے، اپنا منشور ہم بنا رہے ہیں، جب الیکشن میں اتریں گے اپنے نئے منشور کے ساتھ اتریں گے۔ اور جو ہماری 9.5 سالہ کارکردگی ہے خیبر پختونخوا میں، اس سے پہلے 5 سال پرویز خان وزیر اعلیٰ رہے اور اس کے بعد سیکنڈ ٹرم میں 4.5 سال میں وزیر اعلیٰ رہا۔ ہم اپنے کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کے پاس آئیں گے، جو ہمارا منشور ہوگا اس کے مطابق شارٹ منشور ہوگا، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، شارٹ 3-4 باتیں ہوں گی اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں انشاءاللہ جس طرح 9.5 سال میں ہم نے آپ کو مایوس نہیں کیا خیبر پختونخوا میں، اس طرح انشاءاللہ جو ہمیں حکومت ملے گی آپ کے تعاون سے، آپ کے ووٹ پہ ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے ولاڈیم زما خپله خاوره ده، ما پرون دا د بادشاه په ځای کې مو وې او نن دلته برملا ویم، د میډیا د ملګري ولاړ دي چې کومه خبره زما د خولې نه وځي هغه به زه په چیلنج باندې او په پښتو باندې هغه خبره کوم او دې ټولو خلکو ته به زه چیلنج ورکوم۔ دا کوم چې 4 روپۍ راوړي او وفاق پی ډبلیو ډي باندې ټینډر کې خپل جیب ته واچي، هغه خلکو ته ووایم او هغه خلکو ته ووایم چې چا په تېر شوي په خپل ټیلیو کې کمې کارنامې کړي دي، هغه خلکو ته ووایم زما تعلق د دې خاورې سره دی، د وزیر اعلی په حیثیت باندې په سوات کې چې ما کم کارونه کړي دي او کم روان دي، زه دې ټولو خلکو ته چیلنج ورکوم چې د کله نه پاکستان جوړ شوی دی او دا سوات په پاکستان کې د مرجر شوی دی 69 نه بعد په سوات کې چې چا کار کړی دی هغه د محمود خان تاسو له کړی او په کاغذ یې ویم، په ګراونډ یې ویم، ستاسو چې کوم یونیورسټیانې روانې دي، ستاسو چې کوم کالجونه روان دي، ستاسو چې کوم یو بي ایچ یو ما اپګریډ کړی دی، یو هسپتال ما اپګریډ کړی دی، بایپاسو باندې کار روان دی، واټر سپلای سکیمز باندې کار روان دی، کم دغه ما په بجلو باندې ما ته کار کړی دی، په ګیس مې ته کار کړی دی، چې کم داسې دغه ما نه دی پرېښودی، داسې محکمه داسې اداره ما نه ده پرېښودې چې په هغې ما ته ورته کار نه دی کړی۔ الحمدلله پوره په خیبر پختونخوا کې چې کله زه راغلم نو 25 د 1122 دفتر یې اوس 125 سټیشن یې په هر ځای کې موجود دی په خیبر پختونخوا کې۔ زه په خواځخیلې کې ولاړ یم، دا کم خلک چې خبرې کوي چې دی سوات ته یو خواځخیلې ته نشي راتلی او کارونه نه دي کړي، نو 4 میګا پروجیکټس خو به ته زه ووایم، دا واړه پرېږده، خو بیا درته ووایم چې ستاسو غوښتو وده څوک نه نو ما به ونه څه کړي وو۔ زه درته بله یو خبره کوم، ما ته چې کوم غټ سکیمونه معلوم وو او ما ته پته چې یاره دا د علاقې ضرورت وو، ستا نن د خواځخیلې هسپتال اپګریډ دی، په ده به کار هم شروع شوی و، خو د ځمکې معاملات یې وه، د ده ځمکه کومه وه، کله به هلته سیکشن 4 لګېدو یاره دا غلط لګېدلی، دا چل شوی دی۔ دویم ساز د خواځخیلې بایپاس دی، په یې باندې هم کار روان دی، سیکشن 4 هر څه پې شوي دي۔ دریم ساسو د دې خواځخیلې سیمې د واټر سپلای سکیم دی، کوم چې به د کالاکوټ نه راوچتېږي، د خواځخیلې ته به اوبه ورکوي، مټې ته به اوبه ورکوي، د شکردرې پورې به دا سکیم دي، دا خو ما ته یاد دي۔ د دې نه علاوه دا بل غټ سکیم چې د ولي دا سکیم روان دی، دا هغه الاباد چارباغ ته به رسي چې کومې دا بغیر د اوبو نه ځمکې دی به د هغې سره آبادې شي، نور دا واړه روډونه او ټیوبویل یې دا پرېږده چې دا څومره شوي دی، نور انشاءالله په پایپ لاین کې څومره کار ما تاسو ته پرېښودی، اوس هم په دې حلقو کې د 4 روپو فنډونه پراته دي، خو چې اوس څوک لګولی نه شي نو زه ورسره څه وکړم؟ فنډونه به درم بیا لګوه، دې محبوب الرحمن په ترو به یې ته لګوو انشاءالله ورځي دې ته۔ د خبرې مقصد مې دا دی، زه نه د چا په ذات پسې خبرې کوم، نه په چا پسې خبرې کوم، ځکه یا بیا مشهوري کې زما د خولې نه چې وځي که نه، زه یو ډېر کمزوری سړی یم
خو نمبر پلیټ راته د وزیر اعلی لګېدلی زما د خولې نه چې څه وځي که نه نو بیا هغه په دې سوشل میډیا او په میډیا باندې داسې ترنګ دی وځي حج ته رسېدلی هغه اواز بیا نو سله را باندې هیروګان جوړوي هغه تاسو ته معلوم دي چا څه کړي دي او چا څه نه دي کړي نن هر سړی اپډیټ دی سوشل میډیا دا اخبار دی موږ ته دا خبر دی راغلی ټولو دنیا ته خبر رسېدلی او زه یو خبره کوم تاسو ته د سوات خلکو ښه نران خلک یې ښه پښتانه خلک یې ښه غیرتیان خلک یې د بجلۍ په ستن او د ګیس په پیپ په کوئ ځان نه دوکه کوئ نه یو خبره یاد ساتئ نه بیا چې وخت راشي په دې تار کې نه بیا بجلي او نه د ګیس په لاین کې بیا پورې ګیس دی یو خبره یاد ساتئ دلته بیا هېڅ هم نه وي په دې شیزونو به ځان نه دوکه کوئ چې څوک به درله بیا ټانکۍ اخلي چې ټانکۍ ځانه بوځه څوک به درته پلاستیک پیپ درکوي څوک به درله د بجلۍ پول درکوي څوک به ګیس پایپ هغه زیډ لاین به درکوي په دې شیزونو به ځان ځکه نه دوکه کوئ چې دا ستاسو حق دی دا نه د بل چا د پلار مال دی نه زما د پلار مال دی دا ستاسو حق دی ستاسو پیسې